پرون د پاکستان او نیوزیلند میچ د باران په وجه باندې ملتوی شو. کچری دا میچ شوی نو زیات چانسز و چې دا میچ پاکستان بایللو، ځکه د پاکستان چې کم پلانینګ و هغه ټوټلی د فیلور طرف ته روانو. دغه میچ پاکستان په مشکله به ګټلو، ځکه پاکستان د دې میچ د پاره چې کم پلان جوړ کړو هغه صحیح پلان نه و. په دې ویډیو کې سره زه ډسکس کوم او هغې نه پس په تاسو له اندازه وشي چې یاره واقعي سلمان علي آغا زمونږ کپتان صاحب چې کوم دی یا زمونږ چې کوم منیجمنټ کوچنګ سټاف دی هغه بیخي د نیوزیلند خلاف پلان صحیح طریقې سره نو جوړ کړی. یعنی پرون چې کوم میچ د باران په وجه باندې ملتوی شو نو دا مطلب دا چې باران د پاکستان ټیم د شکست نه بچ کو. څنګه بچ کو؟ ګوره ټول نه پهله خو الریډي کپتان ته پته و د مونږ کپتان صاحب لا چې اوورکاسټ کنډیشنز دي، مطلب باران بکیږي د میچ دوران بم کیږي، باران نه مخکې هم شو او چې کله باران وشي که په دې باندې کورس پراته هم وي په وکټ باندې په پیچ باندې نو هم په پیچ کې نمی راځي. نو یو خو کپتان صاحب له دام پته وه چې کېدای شي ډک لویس ډي ایل ایس میتھډ په میچ کې اپلای شي. نو چې کله هم ډک لویس میتھډ خاطره وي که نه نو بیا کپتانان یا چې کوم وي ټیم وي نو هغه ډومبنی بالنګ اخلي، بیټنګ طرف ته نه ځي اړومبنی بالنګ اخلي. زمونږ کپتان صاحب ډومبنی بیټنګ واغشتو ټاس ګټلو سره. اوس که د لیټ سپوز 20 اوور کې مطلب ډومبنی اننګز کې باران نو شوی 20 اوور کې دی کړي 170 180 رنزونه اړو 180 رنزونه کړي وي او بیا باران شروع شوی وي. نو ډک لویس میتھډ په ذریعہ باندې با ساوث افریقا 36 بیټنګ کول ډومبنو اورونو کې او هغه سره ډومبنو اورونو کې 36 بیټنګ کولو د پاره دا غي چې کم ټاپ آرډر دی غم خو مضبوط ټاپ آرډر دی لکه ټیم سایفرد ته وسره فین ایلن دی، ریشن راویندرا، ګلین فلیپس، مارک چاپمن چې د پاکستان خلاف مارک چاپمن یو ډیر ښه ریکارډ لري. نو که 10 اوور بیا هغه خو پاسانه پور 110 120 رنزونه کول شو ډومبني 10 اورونو کې نیوزیلند نو پاکستان دغه تپساوي دی شو. نو زمون کپتان صاحب تاسو ګټلو او راګړم باندې بالنګ واغشتو رومانه سوري بیټنګ واغشتو چونکه بالنګ اشتل پکارو چې کله د باران خطر وي کنه نو بیا به بالنګ طرف ته ځي ځکه چې تعالی بیا ټارګټ ملو شي تعالی پته ولګي چې باران په وجه میچ را کم شو 15 اوور کې مال دومره رنز پکار دي 10 اوور کې مال دومره رنز پکار دي نو داغه مطابق ته بیټنګ وکي او سٹارټ کې بلا خبره سٹارټ کې ګوره پیچ کورو او چې کله بارانو شي پیچ کې نمی نور هم سیوا شي او چې کله په پیچ کې نمی راشي کنه نو هغه پیچ بیا د فاست بالرانو د پر ډیر خو پیچ شي په هغه پیچ باندې بیا بیټسمنان د فاست بالرانو رقم نشي واله. نو زمونږه کپتان سے په ټیم کې یو فاست بالر ورچولې سلمان مردا او بل طرف ته نیوزیلند په پلینګ 11 کې دوه فاست بالران لوکی فرګوسن او میټ هنری جیمز نیشم ورسره ایکسترا فاست بالر لکه دا دوه راغی پریمیم فاست بالران دي میټ هنری او لوکی فرګوسن. نو چې کله باران شو او د پاکستان بیټینګ ټچ کې نمی وا هم د فاست بالرانو نه بر پاکستان بیټسمنانو رقم نو والے د لوکی فرګوسن نه او د میټ هنری نه بر پاکستان بیټسمنانو رقم نو والے ځکه چې په پچ کې نمی سي واشه وا او چې پچ کې نمی سي واشه بیا په سپینر نه چلی بیا په فاست بالر چلی او ډمنو 15 شپږو اورونو کې فاست بالر داسې وچ زمو صاحبزاده فرحان سایم ایوب بابر اعظم سلمان علي هغه به رقم نو والے نو بیا د 180 رنزونه هم نشو کوله د چې بیا کول 140 150 160 پورې بدای راټولېدل او چې 160 پورې دای راټول شوی نو بیا به نیوزیلند لړم بنو 10 اورونو کې 80 90 رنز کول پکارو چې هغه غي خپاسانه باندې کولې شو. یعنی هیڅ پلان زمون کپتان سے یا منیجمنت د دې ټیم لپاره نو جوړ کړي د دې میچ ګټلو د لپاره نو جوړ کړي ټوټلی پلان چې کوم هغه د نیوزیلند په فیور کې او کچې دا میچ شوی نو خو ښکارا نیوزیلند پاکستان ته شکست ورکول شو او د باران په وجه باندې دغه شکست نه پاکستان ټیم بچ شو. او بل زموږ په پلینګ 11 کې ګوره سلمان علي هغه چې کوم دی صرف یو سلمان مردا اغشتل فاست بالرانو کې په پلینګ 11 کې نو اوورکاسټ فند کې یو پیچ د سپینرانو لپاره خم وي خو چې کله اوورکاسټ کنډیشنز مطلب د باران وشي یا د باران خطر وي نو الته بیا فاست بالرانو نه پورا داسې بالران جوړ شي چې د هغې بال څوک ټچ کول هم نشي ان سوینګ آوټ سوینګ کټرې بال کې باونس هم سي واشي نو بیټسمین ته ډېره غټه مطلب مسله جوړه شي په اوورکاسټ کنډیشن باندې. خو زمون کپتان صاحب یا زمون منیجمنت دغه اوورکاسټ کنډیشن هغه سمجھو کړي نو یا پته نه لګي چې دای د زمون عوامو چې څومره هم پاکستان کرکټ فینز دي د دای فیلینګز پورې خندا کوي لکه دا میچ ټوټلی د نیوزیلند په فیور کې کنډیشن حساب سره نیوزیلند خپل پلینګ 11 هم صحیح ایشتلو او زمونږ پاکستان چې کوم دی د کنډیشن حساب سره پلینګ 11 چونکه د نیوزیلند بالر چې کوم لوکی فرګوسن
هغه ټیم پس اخر کې راغو لکه نیوزیلند د انډیا نه نیوزیلند ته 2 ورځې مخکې راغلي دي او لوکی فرګوسن بیګا شپه کې راغلی او په نن میچ کې میشتلو ځکه نیوزیلند لا پته و چې باران به کیږي او اورکاس کنډیشن به دغه لوکی فرګوسن به د پاکستان بادرانو خلاف ښه بالینګ کوي د پاکستان بیټسمنانو خلاف ښه بالینګ کوي لکه نیوزیلند لا پته و د ایشیا کنډیشن باندې نیوزیلند د پاکستان نه خص پیږي او د مونږ پته نه لګي ښه ایکسپیرینس کلاډیان دي مایک هیسن ته تو ګوره نور د مونږ کوچنګ سټاف له ګوره ښه د مونږ پلینګ 11 تاسو ګورئ لکه بابر اعظم فخر زمان ښه ایکسپیرینس کلاډیان دي سلمان علي هغه ښه ایکسپیرینس کلاډي دی لکه اوس دله به چې لکه مونږ یو عام فینس کرکټ فینس یو مونږ په دې کنډیشن باندې پیو نو بیا دوی ولې په دې کنډیشن باندې نه پیږي بیا دوی ولې لکه دوی څه داسې پلانو نو خوشور باران چې کم دی پاکستان د شکست نه بچ کو کشر پاکستان د میچ باران ودرېدلې وي او پاکستان بیټینګ ته راوتلی وي نو تاسو به د نیوزیلند فاست بادران لیدلو چې نو به پوره داسې بادران جوړو چې د پاکستان بیټسمنانو به دوی بال نه شو والی دا ډېر غټ پوینټ دی دا ډېر غټ پوینټ ته خو دا د مونږ کپتان صاحب یا منیجمنټ په دې پوه نه شو چونکې اورکاس کنډیشن کې به کله هم ته د بیټینګ طرف ته نه ځې ته به د چیس طرف ته ځې ځکه چیس کې به تاله ټارګېټ میلو شي چیس کې به تاله ټارګېټ میلو شي تاله او پته ولګي چې ډومبنو 6 اوورو کې به زه څومره سکور کوم ډومبنو 10 اوورو کې به زه څومره سکور کوم ډومبنو 12 اوورو کې به زه څومره سکور کوم تاله پته ولګي دغه پته نیوزیلند ته به لګېده که چېرې میچ شوی وي نو په ډي ایل ایس میتډ باندې به بیا نیوزیلند د پاکستان نه ډېر په اسانه میچ ګټلو نیوزیلند یو ډېر ښه پلینګ 11 د پاکستان خلاف جوړ کړی و که چېرې زه تاسو له وښیم نیوزیلند سره ګوره ټیم سایفرډ ته او فین ایلن دواړه تباکن اوپنران دي بیا ریشن رویندرا چونکې په دې ورلډ کپ کې نه دی چلیدلی خو دا هم یو ډېر ښه آلراونډر د ډېر ښه بیټسمین دی گلین فیلپس د افغانستان خلاف څومره زبردست بیټینګ کړی و مارک چاپمن تاسو وګورئ د پاکستان خلاف یو غټ ریکارډ لري ډیریل میچل د پاکستان خلاف په پی ایس ایل کې د پاکستان بادران هم وخلی دي او ښه کلاډي دي د لاهور کلندر سره دی لوبه کوي نو ډیریل میچل بیا میچل سانټنر لکه نیوزیلند سره هم تر واتو پورې ښه ټاپ کلاس بیټسمینان دي میچل سانټر د کپتان دی آلراونډر هم دی جیمز نیشم دی ورسره دا هم آلراونډر دی بیټسمین هم دی بیټینګ آلراونډر دی ها میډ هنری ورسره بالر دی ایس سودی چې کوم دی د یو سپینر اغشتلی دی او لوکی فرګوسن دوی فاست بالران اغشتلی دي او سپینر چې کوم دی دی صرف ایس سودی اغشتلی دی او بل ورسره ریچن رویندرا هم سپین بالینګ کولی شي دغه رنګ گلین فیلپس هم کولی شي خو لکه داسې ټاپ کلاس نه دي دی صرف او زموږ پاکستان پلینګ 11 سو صاحبزاده فرحان سایم ایوب سلمان علي آغا بابر اعظم فخر زمان انکړو د خواجه نافع بځې عثمان خان وکټ کیپر شاداب خان ګوره یو سپینر نواز 2 سپینر سلمان مرزا اثر عثمان طارق 3 سپینران سایم ایوب 4 سپینران زمونږ چې کوم ورکاس کنډیشن باوجود هم زمونږ پلینګ 11 د سپینرانو مطابق تیارو چونکه چې کله په پچ کې نمی راشي په هغې باندې بیا سپینر ښه بالینګ نه کوي په هغې باندې فاست بالر ښه بالینګ کوي چونکه دی له پته وه چې باران د پچ کې به نمی راځي خو بیا هم دی فوکس زمونږ کپتان صاحب فوکس په سپینرانو کړی دی ګوره عثمان طارق ځان سره سپینر ایشتلی دی محمد نواز سپینر شاداب سپینر دا درې خو سره سپینران شو سایم ایوب ورسره څلورم سپینر شو فاست بالر چې کوم دی سره یو صرف سلمان مرزا دی فهیم اشرف هم په پلینګ 11 کې خو فهیم اشرف تر اوسه پورې په دې ورلډ کپ کې بالینګ نه دی کړی نو کچرې نن بیا کولی د نیوزیلند خلاف پرون بالینګ کولی خو لکه دلته سلمان مرزا سره نسیم شاه هم پکارو لکه پاکستان سره 9 پورې بیټینګ دی 9 کلاډیانو پورې او 2 چې کوم دی بیا بالران دي سلمان مرزا عثمان طارق دا بالران دي هدې نه مخکې ګوره پاکستان سره بیټینګ کې څومره ډیپت دی صاحبزاده فرحان سایم ایوب سلمان علي آغا بابر اعظم دا ټول بیټسمنان دي فخر زمان عثمان خان شاداب خان محمد نواز فهیم اشرف پورې پاکستان سره بیټینګ دی 9 کلاډیانو پورې بیټینګ دی ایشتلی او الته نیوزیلند چې کوم دی په فاست بالرانو فوکس کړو 2 فاست بالران ایشتلي نو دلته پاکستان لم سلمان مرزا سره نسیم شاه اغشتل پکارو فهیم اشرف که چېرې تا بالینګ نه ورکولو نو بیټسمنان تا سره سیوه فهیم اشرف په دې ډراپ کړی خو خیر خره چې میچ نه شو دی کې د پاکستان فایده و یو پوینټ خو له میلو شو که نه که چېرې میچ کې دی نو همدغه اورکاس کنډیشن په وجه باندې به د باران مطلب په وجه باندې به هم زموږ ټیم شکست خوړو خیر دا خو زما پوینټ آف ویو د دې حوالې سره ستاسو سره ده آیا زه ټیک یم که نه ډېر کرکټ ایکسپرټس چې کوم دي زما ویډیو ګوري ټیپ بال کرکټ ایکسپرټس هم ګوري اکثر ماله میسیجز وکړي نو ستاسو سره ده آیا دا کمې خبرې مه وکړي دې سره تاسو اګري کیږئ که نه پاکستان به واقعي په دې اورکاس کنډیشن باندې په داسې پلینګ 11 کې شکست خوړو که نه کمنټ لازمي وکړئ یو پاکستان چې کومه ټاس فیصله وه هغه ټیک وه که نه دې حوالې سره د ستاسو څه پوینټ آف ویو دی په هغې هم لږ ډېر ډسکشن وکړئ خو خیر
زما پوینټ اف ویو سره دا باران چې کومو دا د پاکستان په فیور کې خو دی باران پاکستان د شکست نه بچ کو او کچره دی میچ کې پاکستان شکست خوړلې وي یو خو به ډیموټیویټ شو د پاکستان ټیم او بل مخکې بیا تلو کې به والله هم نقصان وجي مخکې تلو کې به هم بیا لارې اسانه نه وي پاکستان لپاره. خیر دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.